ناظرین نن زه وایم چې د کورمې په دې مسله باندې بحث وکړو. یو طرف ته دا خبره ده چې د کورمې اوس د فوجي اپریشن خبرې کېږي، په دې باندې 13 ورځ هم ما یو ویلاګ کړی و، دې نه علاوه ما مختلف پروګرامونه په دې باندې وکړو. آیا د کورمې دا مسله په فوجي اپریشن ختمېدی شي او که نه؟ دا یو بنیادي سوال دی. ما چې اکثرو کسانو سره خبرې وکړې نو ډېر خلک د دې چې کوم دی د دې په حق کې نه دي. د هغې وجه څه ده؟ لومبې خو موږ له پکار دی چې د کورمې دا مسله ده اوس چې شروع شوه، زړې خبرې به پرېږدو چې دا مسله څه ده. دا مسله شروع شوه د یو کلي دی بوشهره ورته وایي د سنیانو، په هغې باندې چې کوم دی خلک ورغلل، دوی وایي چې اهل تشیع ورغلل. دلته خو هر یو مسله چې کېږي نو به ته د سني او د شیعه په انګل نه به ورته ګورې. د هغې نه پس چې هلته کې هغې کې 17 کسان چې کوم دي هغه ووژلي شو. د هغې نه پس د هغې په ریاکشن کې څه وخت څه ورځې پس چې کوم دی بیا په بګن کې یو کانوای تلله، هغه پاړه چینار ته تلله، او زیاتره چې کوم دی د اهل تشیع خلکو نو هغوی باندې حمله وشوه. په هغې کې څه 50 و که څه د پاسه 50 کسان چې کوم دي هغه ووژلي شو. دې سره سم ورپسې چې کوم دی بیا لکه دا ګوره یو بل باندې اټیک چې کوم دی څنګه کېږي. بیا نوم په سباله باندې بیا موږ وکتل چې د اهل تشیع چې کوم دی هغوی رالله او بګن ښار چې دی یا بازار چې دی دا کلي چې کوم دی په دې باندې حمله وکړله. په هغې کې څه تقریبا 40 کسان چې کوم دی هغه پکې ووژلي شو. خو دې دوران کې به جرګه هم روانه وه او جرګه هم تقریبا څه میاشت نه سوا جرګه مسلسل کېدله. جرګې چې فیصله وکړله نو خلکو وایي چېرې ځای انشاءالله اوس په کار وشي. جرګې دا فیصله وکړله چېرې څونه غټه وسله ده هغه به د دواړو نه راغونډو. یوه دویمه خبره دا وکړله چېرې څونه بنکرې دي هغه به ختمو او لارې به کولاو. دا درې بنیادي خبرې وې د جرګې. اگر چې دا جرګه کېدله هم د کله چې بګن والو هغوی خپله درنه جاري ساتلې وه. اوس جرګه چې کله لاړله نو لمبی کانوای چې تلله د ډېر لږو ګاډو په هغې باندې حمله وشوله او په هغې کې ډپټي کمشنر چې کوم دی هغه هم پکې زخمي شو، نور اهلکار هم پکې زخمیان شو. هغه کانوای لاندې نړله. خیر بیا څو ورځې پس بیا یو بله کانوای چې کوم دی هغه لاړله پاړه چینار ته ورسېدل. اوس پاړه چینار او د دې سره ګیر چاپېر یوازې پاړه چینار نه، داسې د خرلاچي پورې چې دا ډېرې زیاتې علاقې دي او په دې کې سنیان هم دي او په دې کې شیعګان هم دي. اوس هلته کې د 4-5 میاشتو نه چې کوم دی د خوراک میډیسن د هر یو شي چې کوم دی بالکل لکه دې ټیم کې قحط را روان دی او ډېره لویه انساني المیه جوړیږي. نو هغې هلته کې هغه کانوای چې کوم دی لاړله، د هغې نه پس بنکرې ختمېدل شروع شولو. یو څو بنکرو بارود سره چې کوم دی هغه وړاو شو، هغه مونږ ولیدله. بیا 200 بنکرې چې کوم دی هغه مورچې چې ورته وایي هغه آیډنټیفای شوې. د هغې د ختمولو لپاره د بارودو یا د متعلقه څیزونو بندوبست کېده او هغه به هم ختمېدي. اوس دې دوران کې یو بله کانوای چې کوم دی هغه پاړه چینار ته تلله، څه 50 څه د پاسه داسې ګاډي وو پکې، هغې باندې حمله وشوه. په هغې کې چې کوم دی نه صرف دا چې تقریبا 7 پورې کسان پکې ووژلي شو بلکې ټوله کانوای چې کوم دی زیاتره هغه لوټ کړی شوله او هغه په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کسان نالله او هغه لوټ کړله، سامان یې ترې ووړله. نو حالات بیا ډېر زیات خراب شو. اوس دلته کې فوجي اپریشن خبره کېږي. د فوجي اپریشن نه خو زه وایم چې دا نه کېږي. بیا ما تپوس وکړو چې یاره ښه نو دا مسله به څنګه حل کېږي چې فوجي اپریشن هم نشته. یو خو حکومت هم وخت ډېر د ناراستۍ نه کار اخیستی په دې کې خاص کر صوبایي حکومت او بیا زموږ چې کوم دی سکیورټي ادارې دي هغوی هم. اوس خبره دا ده که دا اپریشن کېږي نو دا به ظاهره خبره ده دی وایي چې د چپري نه واخله تر بګنه پورې دا علاقه چې کومه ده دا کومه چې کانوای دلته کې دغه کېږي روډ کلیر کېږي دا به کېږي. اوس دا علاقه تقریبا دلته کې 40 نه والا 50,000 پورې کسان به خلک به وي. ځکه دا 4 یونین کونسلې دي. اوس چې دلته کې کېږي نو بیا مذهبي رنګ ورکړی کېږي چې دا خو تاسو سره د سنیانو خلاف اپریشن کوئ، ځکه چې دا علاقه زیاتره د اهل سنت ته دوی او هلډي هغوی چې کوم دی د دې خلاف اهل سنت والا چې کوم مذهبي مشران دي هغوی پروټیسټ شروع کړي دي. هغوی وایي چې خو اهل تشیع ته څه نه وي، دلته کې په موږ باندې حکومت دغه کوي. بل یو ټرایبل کلچر هم دی، بل یو فوري ایکشن پکار دی. دې وخت کې کوم حالات په کورمه کې دي هغه د وایلنس نه علاوه هلته کې د خوراک د دوایانو د نورو څیزونو کمی، هغه د نورې مسلې خو پرېږده د هغې ډېره غټه مسله ده. اوس فوري طور باندې فوج اپریشن ځکه نشي کولی
چې دا 40-50 خلک ویستل او دا په هنګو کې یا پټل کې چې کوم دی دا دوباره د دوی هلته کې آبادکاري کول یا دوی له کیمپونو جوړول دا هم ډېر ټایم اخلي. فوري څه پکار دي؟ فوري خو دا پکار دي وړاندې خو د کورم چې کوم مشران دي سیاسي مذهبي مشران دي لکه د خدای دپاره یاره تر کومې پورې به هلته کې چې یو طرف نه حالت داسې دي چې د په اکسیډنټ کې هم څوک مړ شي نو هم وایي دا فرقه واره نه ده، که هسې هم څوک په کورنۍ جګړو کې مړ شي نو وایي دا یاره شیعه او د سني که د شیعګانو نه مړ شي نو وایي دا سنیانو کړی دی او که سنیانو نه مړ شوي دی په شیعګانو باندې وړي تر دې پورې چې اکسیډنټ هم وشي نو هغه هم هغې له هم دا رنګ ورکړي، که غلا وشي نو هغې له هم دا رنګ ورکړي کېږي ځکه دا ډېر خرڅېږي ښه دغه کېږي څه. نو ګوره دې کې دواړه قومونه چې کوم دي لکه که اهل تشیع دي که اهل سنت دي او بیا دا دی چې یو پښتانه دي یو قبایل دي توري چې کوم دي شیعګان هم دي سنیان هم دي بنګش شیعګان هم دي سنیان هم دي. ما په خیال دوی له پکار دي چې یاره یو انف از انف وي او دا مسله چې کوم دی دا په خپله به مخې ته راځي او دا روانکاري چې کوم دی د دوی خلاف دا به دوی ډسون کوي که هغه په سنیانو کې دي که هغه په شیعګانو کې دي که هغه څوک زینبیون یا دي هغه به هم ختمي که دلته کې ټي ټي پي والا یا عسکریت پسند دي د دې خلاف هم دا قوم به په خپله کېږي. فوج که درځي نو دې له به بیا مختلف رنګونه ورکړي کېږي. بله خبره دا ده چې دا جرګه چې کومه ده دا مکمله با اختیاره کول پکار دي ځکه چې جرګه با اختیاره شي او جرګه فوج شو یا پولیس شو یا حکومت شو که دې جرګې له اختیار ورکړو نو دې جرګې کې چې دا کوم مشران دي دوی په دې باندې پوهه دي دوی په دې مسله هم پوهه دي دوی خلک هم پېژني چې دوی ته لکه چې جرګه ورته ووایي چې دا کس حالات خرابوي که هغه په سنیانو کې دی که هغه په شیعګانو کې دی هغې خلاف فوري کاروایي به پکاري او سخته کاروایي به پکاري هله به دا مسله حل شي کني د فوجي اپریشن سره یا داسې د حکومت د نور داسې سختو کاروایو سره تر کومې پورې چې جرګه په اعتماد کې نه اغوستل شوي تر کومې پورې چې قوم ته اعتماد نه میلو شوي چې او دا اپریشن نه د شیعګانو خلاف دی دا د سني نه د سنیانو خلاف دی بلکې دا د هغه روانکارو خلاف دی هغه په شیعګانو کې هم دی هغه په سنیانو کې هم دی. یوه دویمه خبره دا ده چې انف از انف قومي مشرانو لا مذهبي مشرانو لا یا نور چې دلته کې کوم پوه خلک دي چې دوی را مخکې شي چې په بوشهره کې واقع شوې وه هم غلطه شوې وه په بګن کې په کانوای حمله شوې وه هم غلطه شوې ده په بګن ښار باندې چې حمله شوې ده هم غلطه شوې ده دا نور کاروایي کمې پورې چې د بل بد ته بد وي خپل بد ته به هم بد وي که شیعګانو حملې کړي دي هغې هم غلطه کړې ده که سنیانو حملې کړي هغې هم غلطه کړې ده. بل دا دی چې دوی خپلې بدلې په خپله اخلي. ما په خیال د دې سره یې سمجو چې ټیک شو بګن سره کانوای لوټ شوله 50 کسان پکې حمله پې وشوله 50 کسان په هغې کې چې کوم دی ووجلې شو اوس فوري طور باندې دوی راغلل دوی 40 کسان په بګن کې وویشتل یا مړه کړل او بګن بازار یې لوټ کړو. نو آیا د دې سره مسله حل شوه یا چې کوم دی سنیانو چې کوم دی په بوشهره چې کوم حمله وشوله د هغې بدلې دلته کې په بګن کې په کانوای باندې حمله وکړل 50 کسان یې مړه کړل. نو آیا د دې سره مسله حل شوه؟ د دې سره مسلې حل کېږي نه جذباتو نه به کار نه اخیستل کېږي مشران به رامخکې کېږي هغوی به دا اختیار په خپله اخلي دا مسله به په خپله حل کوي که شیعګان دي که سنیان دي یو انساني مسله ده یو دواړه مسلمانان دي پښتانه دي پاکستانیان دي کورمیوال دي ډېرې رشتې دي نو هله به دا مسله حل کېږي. ادروایز دا په فوجي اپریشن سره یا د داسې قسمه کاروایو سره زما نه دی خیال چې دا مسله حل شي.